ډېر محترم مسلمانان، نن هغه بختوره ورځ ده، هغه قیمتي ورځ ده، د کومې ورځ چې موږ د کلونو ورځو انتظار کوو. او دا ورځ محترم مسلمانانو، دا بختوره ورځ، دا عظیم الشان ورځ ده، په کال کې یو ورځ راځي او پته نشته بل کال به وي او که نه به وي. الله تعالی دې زموږ نصیب پکې پیدا کړي. لیکن نن چې په دې ورځ کم فضیلتونه وارد دي، کم وظایف پکې راغلي محترمو، او زه راته کومه وظیفه ښایمه ان شاء الله چې فورا به الله جل شانه ستاسو حاجت پوره کړي. نو دې ورځ کې یو دوه کارونه هم په اهتمام سره وکړئ. کو ژوند بدلول غواړئ او کو ناسې ځان خلاصول غواړئ، نو بیا خو هم زموږ زندګي خلاصه ده، زموږ زندګي د هر قسم خفګانونو نه ډکه ده. نو ان شاء الله دا وظایف وکړئ په دې ورځ باندې، نو دا خفګانونه هم الله تعالی ختم کړي، دغه نفرتونه هم الله تعالی ختم کړي، دغه ناممکن حاجات هم الله جل شانه پوره کړي، او دغه عظیم الشان ثوابونه به هم الله جل شانه راکړي. نو ان شاء الله دا وظیفه تاسو خامخا نن ورځ وکړئ، په اهتمام او محبت او شوق سره وکړئ، د زړه په یقین سره وکړئ چې الله جل شانه ورته فورا حاجت پوره کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېرو محترم او عزتمند او قدرمند مسلمانان، تاسو به روغ جوړ یې، ښه به یې، الله مو دغسې روغ جوړ او خوشحاله ساته. محترمو پرون مې دله هم د سورت یاسین ختم کړی ښه، که څوک یې منئ او که نه منئ، لیکن چا چې د دعاګانو درخواست کړی او یا څوک زمونږ وظایف ګوري، هغوی ته مې ما بخلی دی ښه، د هغې ثوابونه او د هغې برکات مې ورته بخلي دي چې الله تعالی دې په ستاسو حاجتونه هم پوره کړي. الله تعالی دې تاسو د هغې اجرونه او ثوابونه ټولو مسلمانانو ته کوم چې زما وظایف اوري، الله تعالی دې دوی په عملنامو کې ولیکلی کړي. مفته کې ثوابونه دي، تاسو بیا هم نه حاصلوئ، بیا هم زموږ وظایف نه اورئ. محترمو، نن هغه بختوره او بهترینه ورځ ده کمې ته چې د عاشورې ورځ ویلی کېږي، یعنې د موږ ته پښتو کې څه وایي، د حسنیانو ورځ ده. حسنیانو د حسن حسین رضی الله تعالی عنه په یاد کې دا ورځ موږ مناوو که نه، نو موږ ورته حسنیان وایو. څوک وریجې پخوي، څوک څه کوي، څوک څه کوي، نو دا هغه د حسنیانو بهترینه ورځ ده. خو اصل کې دا دغې پورې خاص نه ده، د حسنیانو د دې ځان له فضیلتونه دي. دې ورځه په دې ورځ باندې چا ښه خوراک وکړو، یا په خپلو بچو ښځې باندې ښه خوراک وکړو، یا په ورونو خویندو مور باندې، نو ټول کال به ورته الله جل شانه فراخ رزق ورکوي او الله جل شانه به مالداره کړي. او چا چې نن روژه نیولې ده، نو هغوی ته زما د سیډه سلام، او ان شاء الله موږ ته هم دعاګانې کوي. چا چې روژه نیولې، هغوی په کمنټ کې وایي چې موږ نیولې روژه. محترم، په دې بهترینه ورځ کې بهترینه او عظیم الشان وظیفه خامخا وکړئ چې الله جل شانه هم حاجت پوره کړي فورا. ګوره الله جل شانه فورا هم حاجت پوره کولی شي، په 1 غنټه کې هم پوره کولی شي، او په نیم سیکنډ نه هم زر پوره کولی شي. خو د هر انسان مصلحت دی، د هر انسان ځان له ترتیب دی. محترم، الله جل شانه هغې ته ګوري، د چا هغه زر پوره کړي، د چا هغه کال پس پوره کړي، د چا هغه نه پوره کوي. خو چې کوم د چا هغه نه پوره کوي، نو پوه شه چې دې کار کې د خیر نشته. د چا هغه په 1 کال او په 2 کالو کې نه پوره کېږي، نو پوه شه چې دې کار کې د خیر نشته. بله رشته ځان له وګوره، بل کاروبار روان که، بل څه ترتیب ځان له وکړه، دغه کار نه ووړه چې موږ دومره وظایف وکړو او د دغې وظایفو باوجود هم زموږ کار نه کېږي، نو پوه شه چې الله تعالی به اجر راکوي، د دې وظیفو بدله به راکوي، لیکن دې کار کې د خیر و نه وي. لہذا بل څه ترتیب ځان له روا کړو. نه داسې وظیفه خیم ان شاء الله چې دې کار کې خیر و، نو الله تعالی به زموږ حاجت ان شاء الله ضرور پوره کوي. صحیح شوه. وظیفه دا محترم مسلمانانو چې تاسو به د هر فرض مون نفس خیر دی روزانه یې کوئ، کو نن ورځ کې پوره نه شو، نو روزانه یې کوئ. ها، صحیح شوه. هر فرض مون نفس، خصوصا نمازیګر مون نفس کوئ، ماښام ماسخوتن هر مون نفس یې کوئ. خو تاسو 129 مرتبه اللهم یا لطیف یا ودود د
دا د کاروبار د فارم کولای شي، دا د واده د فارم هم کولای شي، دا د نکاح د فارم هم کولای شي، دا تجارت زراعت ویزې د فارم هم کولای شي، دا د مخ روانېدو د فارم هم کولای شي. هر مقصد د فارم چې درونیو د حضرت تانی باباجي صاحب رحمت الله علیه نور الله مرقده د هغوی د خلی وظیفه ده. موږ مدرسه کې هم نمازیګر مونږ نفس وایو. زموږ مدرسه کې 200 طالبان دي ښه 200 پکې مقیم طلبا دي. دوی ته الله تعالی 3 ټیمه رزق هم ورکوي او هر یو بندوبس الله جل شانه کوي. ان شاء الله دا تاسو به هم الله تعالی حامی او ناصر مددگار شي او په دې شپه باندې یعنی نن ورځ باندې خوراکونه وکړي ښه او چا چې روزه نیولې نو هغوی ته زیری دی چې ګناهونه به هم الله تعالی معاف کړي او چا چې نه ده نیولې نو هغوی ښه خوراک خامخا په خپلو اهلو عیالو په خپل ځان په خپلو اقربو رشدارانو باندې ضرور وکړي. انشاءالله ټول کال به د باندې الله تعالی فراخي او سعت او کامیابی به د باندې راولي. الله جل شانه هم د دې وظیفې سره حاجتونه پوره کړه، د بیماریان هم ختمې کړه، مقاصد هم الله تعالی دې وظیفې سره پوره کړه. موږ هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ، موږ هم ورته دعاګانې کوو چې رب کریم